بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو زیم ساسر کاشف خان خلیل عزتمندو دې ټیم کې په سبحان آباد کې موجود یو تهکال پایان سبحان آباد کې موجود یو نور تعارف نور پته خو براته د دې چې کوم انتظامیه د غوي خي خو تاسو به زموږ شاته دا بینر وینئ دې بینر باندې چې څه لیکلي هغه به هم تاسو ښکاري. عزتمندو دغه یو اپیل د پاره دا ویډیو جوړو دغه یو اپیل دی خلکو ته کو خپل دی رونو ته کو کم خلک چې اخلاصمند دي او دا وس او طاقت لري چې زمونږ پیسې دی یو خزه کې استعمال شي. نو عزتمندو دغه مدرسې ته راغلیو د دې نخا پته به درته هم دا انتظامیه خي باقاعده به تاسو ته خېلې کېږي د دې د موبایل نمبر به هم درته خېلې کېږي د دې مسجد پته به هم تاسو ته درکړې کېږي. خو عزتمندو په دې یو کوشش سره لګیا یو چې دا کوم مسجد کې مونږ ولاړ یو کومه مدرسه کې مونږ ولاړ یو عزتمندو ډیره ښه انتظامیه ده یو کوشش روان کړی دی او ډیر کافي ماشومان چې دی هغه پکې سبق وی لګیا دي د دین چې کم خدمت ته هغه دلته کې کېږي. خو عزتمندو د دې مدرسې چې کم انتظامیه ده د هغوی د وینا مطابق چې دلته کې ماشومان دومره ډیر شوي دي کافي ماشومان دي تاسو ته به مونږ اوس ښایو چې دلته یو حال دی دوی سره او کافی ماشومان دي دوی کې باقی دا ماشومان نه راځي. نو عزتمندو د انتظامی چې دی یو کوشش کړی دی او دوی سره سیټ کې یو پلاټ دی نو د هغې د اخیستو کوشش کړی دی نو هغې دپاره چانده هم روانه ده ځای په ځای بینرې هم لګېدې دي. خو مهرباني وکړئ عزتمندو که کم خلک وایي چې زما پیسې دي په ښځې کې استعمال شي او دا د زما دپاره د آخرت دپاره د فایدې او د نجات ذریعه جوړه شي. نو عزتمندو په داسې قسمه ځایونو کې چې دی خپلې پیسې استعمال کوي ځکه چې دلته کې سونه ماشومان لګیا دي د دین خدمت کېږي هغې کې حفظ کېږي ناظره کېږي د قرآن تعلیم ورکړی کېږي. نو عزتمندو په داسې ځای کې خپلې پیسې ولګوئ چې سبا مونږ هغه دنیا ته لاړ شو او زمونږ نه زمونږ د مال تپوس کېږي چې هلته کې زمونږ مخ الله رب العزت ته په لاره وي چې مونږ ستا په کور کې ستا په لاره کې کم مال چې تا مونږ له راکړی و هغه مونږ لګولی دی. نو عزتمندو دغه یو کوشش هم دی چې مهرباني وکړئ کم خلک زمونږ دا ویډیو ګوري نو دې مسجد سره دې مدرسې سره ودرېږئ او دې سره امداد وکړئ په خپله راځئ په موبایل رابطه کوئ مونږ سره رابطه کوئ انتظامي سره رابطه کوئ انشاءالله ستاسو حق چې دی هغه به دلته حقدار ته ملاویږي باقاعده به د جومات ته رارسي د انتظامي ته به ملاویږي او کوشش دا دی چې دا مسجد چې دی ورکوټی دی چې دې دپاره سیټ کې تقریبا څونه مرلیزې دی د هغې کوشش شروع دی نو څه لږې ډېرې پیسې دوی سره شته د نورو ضرورت دی دغه یو کوشش شروع کړی دی چې دغه پیسې را جمع شي او موږ سره چې دا کم ځای دی دغه پې باندې واخلو نو انشاءالله تر کومه پورې چې دې کې دا مدرسه وي او دې کې دا جماعت وي او دې کې دا کار رواني نو انشاءالله هغه خلکو ته به د دې فایده د دې اجر د دې ثواب ملاویږي کومو خلکو چې په دې کې تعاون کړي کومو خلکو چې په دې کې امداد کړي. عزتمندو ضروري نه ده چې یو سړي سره لکونه روپۍ وي د هر سړی د خپل وس مطابق راشي او د مسجد کې په خپله د انتظامي ته دا پیسې وغیره چې هر څه وي هغه حواله کوي. څوک چې څرنګه خدمت کول غواړي که منډه تړله وي چانه پیسې راخلي صدقه جاریه ورکوي نور داسې خیرات زکات وي هر قسمه پیسې چې وي هغه پیسې راوړئ او په دې مسجد کې د ځای اخیستو کې استعمال کوي. انشاءالله تاسو به نه او په دې کې چې کوم ماشومان سبقونه وایي کم زده کړه کوي د قرآن تعلیم حاصلوي انشاءالله د الله رب العزت نه مو دا امید دی چې دی کم اجر او ثواب دی هغه به تاسو ته ملاویږي. عزتمندو دا پوسټر باندې دا نښه پته شته دی په دې باندې هم تاسو رابطه کولی شئ او کنی نو دې ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسو ته نمبر هم درکوو دې ویډیو کې به تاسو ته نمبر هم درکوو په هغې باندې هم رابطه کولی شئ چې کوم انتظامیه د هغې سره ملاوي. دا ټیم مونږ مدرسه کې موجود یو تاسو کتی شئ زمونږ دا کیمرامین به درته وښایي دا وګورئ عزتمندو په سوونو ماشومان چې دی هغه دلته کې ناست دي او د دین چې کوم تعلیم دی هغه حاصلوي تاسو ته به د کیمره باندې ښکاري دا دومره ماشومان عزتمندو دی حال کې چې دی نور ځای نشته دی نو د دې دپاره زمونږ د دې جومات چې کوم انتظامیه ده او کوم ممبران دي د هغوی دا اپیل دی چې دا ماشومان تاسو وګورئ
خو کافی ماشومان دي او نور ماشومان هم دي نور هم داخلي کوي د دین چې کم تعلیم دی هغه دلته کې ورکړی کېږي د قرآن حافظان دلته کې جوړېږي د دین پتنګان دلته کې جوړېږي. نو عزتمندو سوال هم دی درته چې راشي او د دکه قسمه ذهنو سره د دې قسمه خلکو سره دې سره ودرېږئ. تاسو وګورئ دا څونه ماشومان دي د دین زده کړه کوي دوی باندې دا ځای تنګ شوی دی. نو که مونږ دغه یو منډه وکړو دغه یو کوشش وکړو زمونږ یو پیسې په ښځې کې استعمال شي او دې سره سیټ کې یو پلاټ دی هغې دپاره چانده شروع ده او دکه مونږ والو نو انشاءالله دا واړه ماشومان دا د دین پتنګان انشاءالله دوی چې کم تعلیم کوي کم علم حاصلوي دا به انشاءالله سبا غټیږي او زمونږ د ملک چې حفاظت به کوي او دینه به انشاءالله لوی مفتیان لوی کاریان صاحبان اوزي. نو الله دیو کی چې زمونږ دا کوشش کامیاب شي او زمونږ دا مهنت چې دی په ځای باندې راشي او تاسو خلکو ته مو دا تعاون دی چې مهرباني وکړئ داسې قسمه خلکو سره دې مدرسو سره ودرېږئ او دوی سره مدد وکړئ ځکه چې د الله په اسره باندې دا مدرسې چلیږي زمونږ او ستاسو په تعاون باندې چلیږي. نو د چا چې څه قسمه څومره پورې کم حده پورې امداد کولی شي نو مهرباني وکړئ دې مدرسې ته راشي او دې سره ودرېږئ او دې سره امداد وکړئ. عزتمندو دا ټیم کې چې د مدرسې کم محتمم صاحب دی چې د چا په تعاون سره دا مدرسه روانه ده او چلیږي هغوی مونږ سره موجود دي ګورو چې تاسو سره خپل تعارف په خپله باندې وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. لږ خپله پېژنګلو را سره جی زه خو د دغه مدرسې مدیر او د دغه مدرسې جماعت امام یم چونکې دغه مدرسه تاسو څنګه معلومه ده چې دې کې موږ سره تعداد تاسو ګوري په کیمرا باندې چې تعداد ډیر زیات شوی دی خوا کې ورسره متصل پلاټ دی د هغې دپاره موږ کوششونه شروع کړلي خو چونکې دغه محله ډیره غریبه ده د علاقه ډیره غریبه ده نو د دې د وجې موږ ټول دغه خدمت کې او دغه چیز دپاره موږ کوشش شروع کړی دی. نو زمونږ هم دغه سوچ او فکر دی چې یاره موږ د دغه ماشومانو دننه خدمت او چې څوم غیور مسلمانان دي بهر هغې له الله رب العزت کوم مال ورکړی دی نو هغې موږ سره په دغه کې بھرپور تعاون وکړي نو انشاءالله دغه مدرسه او د جومات په همیشه دپاره قایم او دایم وي. مولانا صاحب دا راته ووایي چې د مدرسه کې ټوټل څونه ماشومان دي څونه حفظ کوي ناظره څونه کوي؟ ماشومان دلته تعداد موږ سره تقریبا دغه تیر شوي کال کې 4 ماشومان د حفظ نه فارغ شوي دي او 30 ماشومان د ناظرین نه فارغ شوي دي الحمدلله او د هغې سره فلحال موږ سره د قاعدي ماشومان چې دي شعبه قاعده نو هغه تقریبا 105 طلبه دي او د حفظ طلبه چې تقریبا 45 ماشومان دي او د ناظري ماشومان چې دي تقریبا هغه 65 لګ ماشومان دي تقریبا ټول 200 نه بره تعداد موږ سره موجود دي دلته الحمدلله. ډیره مهرباني. مولانا صاحب دا راته وایي چې دا کم پلاټ دی نو آیا دا ماشومان خو دلته کافي تعداد کې دي موږ دا حال ګورو دا ډک دی نو آیا دې دپاره څونه پیسو ضرورت دی؟ دلته موږ سره چې کوم پلاټ دی د هغې دپاره کوم مالک سره موږ خبره شوې ده نو هغې تقریبا د دغه ځای موږ سره 30 लाख روپۍ خبره اګریمنټ شوی دی 30 लाख روپۍ خبره موږ سره یې کړې ده نو د هغې پوره پیسو چې کوم دغه دی نو هغه 30 लाख روپۍ دی موږ سره. نو دې کې موږ سره څه شته دی په تاسو سره چانده وغیره شته دی په دې مسجد؟ چانده موږ سره موجوده تقریبا چاندې ماندې د 2-3 میاشتو نه شروع دي نو هغې کې موږ سره تقریبا 3 लाख لګ ته دغه رسېدلي دي پیسې خو لیکن دغه زموږ د برداشت نه نور بهر شو نو د دې د وجې موږ دوباره د دغه ویډیو جوړولو کوشش وکړو. عزتمندو تاسو د مولانا صاحب دا خبرې واورېدې غالبا چې سیټ کې کم پلاټ دی د هغوی دې ته قیمت ویلی دی 30 लाख روپۍ کمې چې دی د مسجد چانده راټوله کړې ده خلکو تعاون کړی دی نو هغه چې دی 3 लाख روپۍ برابرېږي باقي پاتې 27 लाख روپۍ دي کترې کترې نه دریاب جوړېږي. نو عزتمندو د دې وړو ګلالو مخې ته نن مونږ ولاړ یو او د دوی دا ریکارډ تاسو ته ښایو په دې شیشه باندې همدکه زمونږ وس دی او تاسو ته هم دا اپیل دی چې راشئ او داسې قسمه خلکو سره ودرېږئ کم ځای کې چې د دین خدمت کیږي کم ځای کې چې د قرآن تعلیم ورکړی کیږي کم ځای کې چې د الله او د هغه د خوږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم تعلیمات ورکړی کیږي نو عزتمندو راشئ او دغه قسمه خلکو سره ودرېږئ دا صدقه جاریه ده
کدی کې مونږ خپل پیسې استعمال کو نو ان شاء الله نن دا ماشومان دي سبا به نور ماشومانی بل ورځ به نور ماشومانی هم دک کسي دا سلسله روانه ده مونږ به د دنیا کې یو یا به نه یو مونږ نه به زمونږ مالونه پاتې وي مونږ به په دې دنیا کې نه یو خو زمونږ چې دا کم خیرات کړی شوی مال لې دا کم د مسجد پزمکه کې زمونږ پیسې استعمال شي دغه خیرات زمونږ دغه صدقات دک به زمونږ د مرګ نه بعد هم په کار راځي او د دې چې کومه ثواب دی نو هغه به مونږ ته ملاويږي عزتمندو ګورو چې تاسو ته اوس مونږ هغه پلاټ هم لږ شانتي وښیو عزتمندو د کم پلاټ د کم ځای خبره چې مونږ تاسو سره کوله چې جومات سره ټچ ځای نو عزتمندو دا مسجد دی دا به تاسو ته په دې شیشه باندې ښکاري دا مسجد دی او زمونږ دا کیمرامین به درته وښیي دا پلاټ دی عزتمندو دا پلاټ دی نو د جومات د انتظامیې او دغه دا کوشش دی چې مونږ دا پلاټ واخلو چې تاسو دې نه مخکې به کتلی وي په دې ویډیو کې چې دا ماشومان دونه کافي دي که نه چې په دې حال کې نه راځي نو عزتمندو دا کوشش هم دی چې دا کم پلاټ دی تاسو به دا ګورئ چې دا پلاټ مونږ واخلو د جومات د انتظامیه وایي چې دا پلاټ مونږ واخلو د دې قیمت ورکو زمونږ ورسره خبره شوې ده خو چونکې پیسې مونږ سره لږې دي نو مخیر حضرات کم چې زمونږ به هر ملک کې رونه دي کم مخیر حضرات دي کم وزداره خلک دي هغوی ته دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ راشئ او خپل چې کم مال دی نو هغه په ښځې کې استعمال کوي په خپله راځئ چاله یې ورکوئ یا د جومات انتظامی سره ډایرکټ رابطه کوئ هغه تاسو ښه پوهیږئ نو انشاءالله ستاسو چې کم مال دی کمې پیسې دي هغه به انشاءالله چرته هم نه ځي مونږ خپل نمبر هم په دې ویډیو باندې نه ورکوو ځکه چې مونږ دا نه غواړو چې مونږ ته د څوک سره ولېږي یا د مونږ چاله ورکو یا د خپل ځان شو کو عزتمندو څه چې کوئ په خپله یې وکئ او په دې ویډیو باندې ته مونږ نمبر ورکو باقاعده تاسو رابطه کولی شئ نو چې څه د وس ستاسو کېږي هغه د مسجد سره وکئ او دې سره ودرېږئ ځکه چې دا ماشومان سترګې په لار دي یقینا د اجر او د ثواب ځای دی خپل مال دلته کې راوړئ او دلته کې استعمال کوي همدې سره اجازت غواړم د خپل کیمرامین فیضان خلیل سره د لوی الله په امان